اختیار ولي صاحب څنګه چې د مخکې په خېټه پسې کاڼي تړلي وو غاړې ته دې روټۍ اچولې وه هغه شان مهنګایي مار شو که داسې نه چې ته د غنمو په ګودامونو باندې ورشي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ښه به یې. زنده باد اختیار ولي. ډېره حد کارنامه اختیار ولي کړې ده ملګرو. د غنمو په ګودامونو باندې ورغلی دی او قوم ته اصلیت ښودلی دی چې غنم خو ټول دلته پراته دي او عوام د لوږې نه مړه شو. دغه ویډیو که ټوټل چا کتلي ملګرو نو په هغې کې د دغه ګودام چې کوم مشر دی نو دا ډېر په ښکلې طریقه باندې پوهه کړی دی. اول خو ورته دا ویلي دي چې صاحبه ستا ډېره زیاته مننه چې ته دلته رالې. اوس به زه تا ته ټول اصلیت وښیم. سر ټول اول ستاسو شکریه ادا کوم بینګ پبلک ریپرزنټیټیو ایم پی د نوخار تاسو د اهم ایشو دپاره زموږ دفتر ته تاسو رالې. زه تاسو ته دفتر ته راتلو باندې تاسو شکریه م ادا کوم چې الله تاسو دا جذبات هغه وکړي. خو تاسو دومره ښه ټیم باندې رالې چې په دې باندې کېدای شي دا ټول کې پي کې نه نوخار نه د پوره صوبې نو ډسټرک هم لکه وجه ستاسو په هغه باندې لکه هغه وشي. هغه داسې دی سر زمونږ په دا کوم چې تاسو وایئ چې دا څنګه هغه دي غنم الله په مهربانۍ سره به داسې حالات شي که نه سر اکثر غنم نه نو موږ سره چې غنم لکه د نوخار کې نو ډسټرک باره کې زه ریمارکس ورنه کوم نو ما سره غنم کوم چې دي که نه سر دا پراته دي بالکل. خو زمونږ کوم چې ډیلي ایشو دي هغه حساب باندې مونږ میاشت باندې یو ورځ هم داسې نه دی چې مونږ غنم نه ورکوو که نه سر هغه حساب باندې مونږ خپله ریلیز کوو. اوس هغه دا ده سر چې دا زمونږ ریکوایرمنټ کوم چې دی د هغه ډسټرک دا ډېر زیات دی ډېر زیات دی سر. لکه زمونږ په کلکولیشن حساب باندې زمونږ په نوخار ریکوایرمنټ کوم چې دی د 27,000 تیلي جوړېږي د 20 کیلو په حساب باندې او د 27,000 کې 70% کوم چې دی دا فلفل کېږي د اوپن مارکیټ نه یعنی د پنجاب نه کوم چې اوپن مارکیټ هغه راځي هغه لکه ریټ لکه هاي او زمونږ کوم چې د ګورنمنټ پروینشل ګورنمنټ کوم چې هغه شیر دی هغه 30% دی. چې داسې خو نه ده چې د دې غنمو ګودام نه ده چې څومره غنم دي بس دا په یو ځل باندې وباسي او په خلکو یې تقسیم کړي. اول په دې ځان پوهه کوي ملګرو کله چې دا حکومت راغلی د دې سیټ کې تاسو ته یو تصویر ښکاري چې نوم یې دی عمران ریاض. د دې حکومت د راتلو نه 2 میاشتې وروسته دې سړي یو بیان جاري کړی او دا یې پکې ویلي و چې تماشه کوئ چې د غنمو قات به راځي د وړو قات به راځي. هغه ولې دا خبره کړې وه ځکه چې په کوم وخت کې دوی له غنم اغستل پکار و ملګرو نو دوی غنم نه دي اغستي نو دوی په خپلو کیسونو کې اخته و خپل کیسونه یې ختمول. نو نن هغه کیسونه خو هغوی ختم کړل خو غنم یې وانه غستل نو د غنمو حالات څه شو ملګرو چې په ټول ملک کې بحران دی. اختیار ولي صاحب ته دا خبره کومه چې ته نن راځې د غنمو په ګودامونو باندې چاپې وهې نو په دې به دې هم یو احتجاج کړی وی کله چې د قومتي سلامتي کونسل اجلاس کېدو نو په هغې کې د خیبر پښتونخوا محمود خان صاحب ته دعوت هم نه دی ورکړی. په دې به د احتجاج کړی وی چې ولې وجه څه ده چې تاسو د کې پي کې وزیر اعلی صاحب چې کوم دی په دغه سلامتي کونسل کې کېننو. اختیار ولي صاحب چې کله مهنګایي وه د عمران خان په حکومت کې تا ویله چې مهنګایي ده نو روټۍ دې غاړې ته اچولې وه او په خېټه پسې دې کاڼي تړلي وو او ته تللی وې اسلام آباد ته هغه شانتې مارچ وکړه. د پنجاب نه خو خیر خیریت دی د وفاق نه خو خیر خیریت دی هغه کس چې ویل زه به خپلې کپړې خرڅې کړم او کې پي کې ته به غنم ورکوم اوړه به وله ورکوم. نن هغه سړی د کې پي کې د وزیر اعلی د هغه په زړه کې نشته چې د قومتي سلامتي کونسل چې کوم اجلاس دی چې په هغې کې کښېنئ. دا ته چې کوم کردار ادا کې نو دا د دې دپاره ادا کړی دی چې د عمران خان په حکومت کې ما په خېټه پسې کاڼي تړلي وو او روټۍ مې غاړې ته اچولې وه. نن په ما هر سړی تنقید کوي او هغه تصویر لګوي راشه د غنمو په ګودامونو باندې ورشه نرشه تکړه شه اسلام آباد ته لاړ شه بیا به دې موږ نرتوب وګورو چې بالکل اختیار ولي صاحب حد کارنامه دې وکړه د شهباز شریف صاحب مخې ته کېناستې او ورته دې وویله چې مهنګایي ده. بیا په سوشل میډیا باندې داسې ډېر زموږ وروڼه شته دی هغه د دې وجې د خبرې له زور ورکوي چې یاره کې پي کې حالات خراب دي. وجه څه ده د عمران خان حکومت دی په کې پي کې باندې او حالات په ټول ملک کې خراب دي. هغه دې نه ښیي خلکو ته. دا ویډیو وګورئ د جیو نیوز ده د جیو نیوز ده ته ځکه ښیم
چې په دې نور نیوز باندې دا خلک اعتماد نه کوي او جیو نیوز باندې به ځکه اعتماد وکړي چې دا د پی ڈی ایم چینل دی. چکی کے آٹے کی قیمت میں مزید 10 روپے اضافہ. آٹے کی قیمت 160 روپے فی کلو ہو گئی. چکی آٹا مالکان نے 2 ماہ میں مسلسل 8ویں بار قیمت بڑھائی ہے. مارکیٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ گندم کی قلت اور قیمت میں اضافے کے باعث قیمت بڑھا رہے ہیں. مرغی کے گوشت اور انڈے کی قیمت کو بھی پڑ لگ گئے. فی درجن انڈوں کی قیمت 280 روپے ہو گئی. مرغی کے گوشت کی سرکاری قیمت 574 روپے کلو ہو گئی. بعض دکاندار مرغی کا گوشت 620 روپے کلو میں بیچ رہے ہیں. فائن آٹے کی 40 کلو بوری 12,600 روپے کی ہو گئی. 15 کلو آٹے کا کمرشل تھیلا 2,150 روپے کا ہو گیا. ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں 1% سے زائد کا اضافہ ہو گیا. ہفتہ وار مہنگائی کی مجموعی شرح 30.60% ویډیو تاسو وکړه چې په ټول ملک کې د غنمو بحران دی، د وړو بحران دی، خو دا خبرې دا خلک مخې ته نه راوړي. ستا نرتوب به موږ هله ومنو چې هماغه شانتې په خېټه پسې کاڼه وتړې او روټۍ غاړې ته واچې او اسلام آباد ته لاړ شي، د پارلیمنټ مخې ته کښېنې، موږ به هله ستا نرتوب ومنو. په دې باندې دا پښتانه مه دوکه کوه، ځکه دې پښتنو ته ستاسو د اصلي چهرې پته ده. مانوي درماني په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. تاسو زما په دعاګانو کې هر وخت چرته هم نه. الله مو ښاد آباد او خوشحاله ساته. اخره کې واس پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې مسلمان دې وي. الله